افغانستان هیو ډن اټ. افغانستان یو ځل بیا سیریز په خپل نوم باندې کو د زمبابوې خلاف د او ډي آی سیریز نن دریم میچ او هغه افغانستان په خپل نوم باندې کو. ډیره بهترینه او ښکلې لوبه د افغانستان د طرف نه یو ځل بیا پیښ شوله. ټول افغانستان ټولو پښتنو ته د غستره بریا د غټه بریا ډیره زیاته مبارک وي. په اورال میچ باندې خبره کوو خو افغانستان نن ټاس ګټلی او د بالینګ فیصله یې کړې وه او کتلې چې زمبابوې موږ ته څومره ډېر زیات غټ ټارګېټ راکولی شي. زمبابوې ډېر زیات کم ټارګېټ ورکو او په 120 رنزونو سره ټوټل ټیم د زمبابوې راټول شو. بهترین بالینګ شوی دی د غضنفر د سایډ نه. یقینا چې ډېر زیات ښکلي پرفارمنس روان دي د غضنفر د نوي چې کوم کلاړین دي نوي چې کوم ینګسټر راغلي د افغانستان ټیم ته د هغو د سایډ نه. زه د نوو کلاړیانو پرفارمنس ته ډېر زیات خوشحالېږم چې د افغانستان د سایډ نه چې کوم نوي کلاړین دي نوي اتلان دي هغه دغه لوبه پیش کړي. هغه په وجه باندې چې اوس کم زاړه کلاړین دي یعنی مطلب محمد نبي دی یا که راشد خان دی یا که نور داسې پلیران دي دوی له هم پکار دي خو نوي کلاړیانو پرفارمنس ځکه ضروري دی دلته کې چې دا کلاړیان ستا نه تللی شي څه وخت بعد او دا روان دي. حقیقت دی مطلب دا چې څومره هم ښه کلاړی څومره هم ښه پلیر وي هغه څه وخت بعد هغه ریټایر کېږي د هغه یو دورانیه وي د هغه یو وخت وي. بیا نوي کلاړیان چې کوم راځي نو هغه بیا خپل ټیم سنبالوي. نو په دغه وجه باندې زه خوشحالېږم دي ته چې د افغانستان چې کوم نوي پلیران دي کوم نوي بیټسمنان دي او بالران دي چې هغه پرفارمنس وکړي. خیر په میچ باندې خبره کوو زمبابوې 127 رن مطلب 120 رنزونه کړي د 13 اوورونو په ختام باندې او دې په جواب کې ښه په اسانه طریقه باندې ډېر زیات په ایزي طریقه باندې افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کو 113 رنزې وکړه. پلیر اف د میچ ایوارډ چې کوم دی هغه غضنفر ته لاړی او د سیریز د پلیر ایوارډ چې کوم دی هغه لاړی صدیق الله اتل ته چې ډېر بهترین پرفارمنس یې کړی په اورال د ټورنمنټ یا په اورال د سیریز کې. په نن میچ کې که موږ په بالینګ باندې خبره وکړو نو غضنفر 15 وکټې ترلاسه کړي. یقینا غضنفر ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات په صحیح طریقه باندې روان دی هم په هر یو سیریز کې. که هغه دې نه مخکې کوم سیریزونه وشو که هغه زمبابوې سره دغه سیریز روان دی خو غضنفر ډېر ښکلي پرفارمنس ورکوي. ښه دې نه علاوه راشد خان هم 3 وکټې ترلاسه کړي او فرید هم 1 وکټ ترلاسه کړی. صدیق الله اتل په بیټینګ کې ډېر زیات ښکلی بیټینګ کړی دی او سکور دومره خاص نه و شاید چې دا د سینچرۍ پورې تللی وی خو بهرحال دا ده چې صدیق الله اتل ډېر ښکلې لوبه پیش کړې ده 52 رنزونه یې کړي دي. عبدالمالک 13 میچ کې هم ښکلي پرفارمنس کړي او په دې میچ کې هم یو کم 10 رنزونه او دې سره حشمت الله شاهدي 20 رنزونه کړي دي. ډېر ښکلی بیټینګ او ډېر ښکلی بالینګ د افغانستان د سایډ نه شوی دی. افغانستان ته دغه سیریز ډېر زیات مبارک وي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملوي کېږو د ویډیو کې تر هغه دمه ما میا تاریخ شاته راکړئ. اجازت د الله په امان.